کهف غار ته وای او دا کم ځای کې دی بنا بر اختلاف پنیز د بعضو مفسرینو د ترسوس په علاقه کې دی ترکیه کې علاقه ده بعضی وای غرناطه کې دی غرناطه او بعضی وای شام کې دی بعضی وای اردن کې دی طالبات کلی کوي نو اولی کوي او بعضی وای نینوا کې دی دا مې په دریم ځل باندې درته ځکه ووي چې درته یادي اردن دا قول ډېر او د اردن دا قول چې کوم دی نو دا راجح دی بقول حضرت مولانا وقاص صاحب دامت برکاتهم زما وفیوزهم او ما خو تفسیر کتو ته سړی اوسګاریږي نه زه خو تاسو ته هغه څه بیانوم چې اساتذه کرام ما ته مزد کړي نو حضرت شیخ شیر علي شاه صاحب رحمه الله تعالی راجح قول واضح کړی نو به هر حال مولانا صاحب هم د چا نه کم نه دی الحمدلله نو اردن حضرت وی چې راجح قول لی او والله اعلم بالصواب جمله یاد ساتي سر کې مونږ وی چې دې کې به اختلافي واقعات ذکر کیږي نو پاغه کې قول به یو راجح وی خو بیا به مستقلا صحیح او درست بنوي نو به هر حال دغه پنځه ځایونه مختلف فيه دي او دویم الرقیم ستوي الرقیم نو الرقیم خو په معنی مرقوم کا نو هغه تختې ته وایي چې کومې تختې کې د اصحاب کهف نومونه لیکلي شوي دي یوه یا دا مستقل د یوې وادۍ نوم دی همدغې وادۍ کې دا غار او یا دا د غر نوم دی نو دغه چې کوم دی نو په دې کې دا درې اقوال د مفسرینو دي او دا خو قصه وه قصه خو به قرآن مجید په خپله بیانوي وقتا فوقتا چې په څه پکې راشي نو د هغې تذکره به کېږي چې څه ورسره پکاري تفصیل کې او نور د قرآن مجید ناغه وضاحت ته بیا رسي دا اووه کسانو وو اصحاب کهف اووه کسانو او دا د ډېرو لویو خلکو زامنو لیکن قربان شم ته دا په عقیده د توحید باندې و د دوی یوه میله ټول خلک هغه میلې ته تلي او دیم لاړل نو چې وی کتل نو هلته کې بت پرستی شروع وه خلکو بوتانو ته عبادتونه کول یو کس پکې د ټولو نه راجدا شو او ډډې ته د یوې ونې لاندې کېناستو خلک لګیا دي خپلې بت پرستۍ کې مست دي او د دې سړي الک پلار او مور چې هغه مشرکانو کورنۍ ټوله مشرکانو دې ناست دی هلته تندې په لاس کې نیولې دا یقینا تاسو کې چې کومې خویندې او کمې لوڼه او کمې میندې په رګونو کې دیني وینه ساتي دیني جذبه نو دا به تاسو ته په هغه خادو او په ودونو کې محسوسیږي په کومو خادو او ودونو کې چې ډانسونه او ډولونه او ډیګونه او دا څیزونه نو دا یقینا چې یو سړی دیني جذبه لري نو د هغه وخت کې په وخت د منکراتو کې چې د خدای حکم ماتیږي نو د ده دا وینه داسې جوش وخي نو اکثر نو دغه شان یو سړی هغه ته نه لاړو د هغه دیړه یو درد وکړو چې دا خلک لیوني دي بوتانو ته په سجده باندې پراته دي نو هغه ته ډډې ته لاړو کېناستو دغه شان چې یو ساعت تیر شو بل راغی هغه سره کېناستو دغه شان بل پوره شو اووه کسان کېناستل او ناستي نو سوچ کوي نو اچانک پکې هغه یو وایي چې لکه ملګرو مونږ خو ګورې را یو ځای شو خو اول د خپلې عقیدې اظهار وکړئ چې عقیده ستاسو زمونږ د ټولو څه ده که چېرې عقیده مو برابر وي نو بیا به زمونږ د ټولو خبره یوی که عقیده مو برابر نی نو بیا د هر چا خپله ده نو ټولو به یک آواز وي چې مونږ خو د پاک پروردګار عالم وحدانیت منو او د یو الله په توحید باندې ژوند تیرو او دا خلک چې په دې میله کې کومه بت پرستی کوي دا مو په دې زړه باندې لکه د ازغو راځي او راخخیږي نو لہذا دا خو زمونږ عقیده د توحید ده او دا چې څه کېږي دا زمونږ د عقیدې نه خلاف بس هغه یو آواز وکړو چې آفرین شه همدغې عقیدې مونږ را جدا کړي یو د هغې خلکو نه او همدغې عقیدې مونږ دلته یو ځای کړي یو نو بیا به اوس به مخکې څه کوو نو به هر حال و یره بس د دعوت کار به کوو خبره به مخکې چلو
دغه زمانه کې بادشاه د عیسائی او غیر مذهبه دقیانوس نومې دی، دقیانوس. او دا خلک دا وکسان په عقیده د توحید باندې را یوځای شو او د دعوت کار کوي د توحید د باری تعالی. د کور خلکو یې رپورټونه درج کړل بادشاه ته چې مونږ کره په کور کې داسې جماعت پیدا شوی دی او داسې کسان دي. بادشاه آرډر جاری کو چې ماته راولئ. بادشاه ته مخامخ شو. بادشاه وی ستاسو څه خیال دی؟ دی ویره زمونږ خو دغه خیال نه، یقین او مضبوط ایمان مو دی چې رب العالمین وحده لا شریک ذات دی، د هغه سره څوک لایق د عبادت نشته، په خدای کې شریک نشته، په ذات او په صفات کې ورسره څوک شریک نشته. دا مو عقیده ده. بادشاه وی دا څه وایي؟ بدبختو دا ګړې وړې خبرې کوئ. شابئ د مخې نه مې پناه شئ او سبا بیا ټایم وله ورکو چې سبا به بیا دربار ته حاضرېږئ. په دې خپل ځان باندې غور او فکر او سوچ وکئ او د خپل کورنو سره مشورې وکئ. بهر ته چې راووتل یو بل ته وایي کورونو ته څه لځو؟ کورونه خو مو هم د شرک ډېر دي، نو لهذا زه چې زه چېرته ځان له ځو او چېرته ځان له د خدای د وحدانیت د عقیدې پرچار کوو، د خدای د ذات عبادت کوو، زه چې ځو. روان شو چې لاړل ټوله شپه مزل مزل مزل. دغه وخت کې دا شپږ کسان دي، شپږ تفاسیر هم لیکي او ډاکټر صاحب رحمت الله علیه به فرمایل لاره کې یو شپون دی ګډې سره، هغه ورته وایي څه کوئ؟ دی ورته وایي دغه شان کار دی. هغه وی په عقیده د توحید خو زم کلک یم، زم د یو الله ذات منم، زم دا ګډې مړې پرېږدم او در سره روان یم چې دومره ظلم او بربریت شروع دی، زه دلته څه کوم؟ نو هغه ورسره شو. نو پوره کسان شو، روان شو، لاړو. یو سپی دی د شپون سره، سپی دی، هغه سپی ورپسې را روان شو. نو دا مشر ورته وایي چې ګوره ملګریه دا سپی لرکه، ګوره دا سپی دی، د سپی آواز ډېر تیزي او دی زناور دی، دی به وغاپي، دی به چغه ووایي او مونږ پسې به د بادشاه کارندګان او پولیس دا به مونږ پسې هلته راشي. نو د ده په وجه به مونږ ونیولی شو. دی لرکه هغه سپی رب العالمین ګویا که او هغه سپی دیوو کسانو ته د توحید پتنګانو ته دا وی موحدینو ته چې تاسو که د الله رب ذوالجلال په توحید باندې کلک کې یو ننګ او غیرت کوئ او هجرت کوئ، نو زم د هغه خالق کائنات د رب لا یزال مخلوق یمه او زم د هغه رب العالمین وحدانیت او توحید منمه، زم در سره زم. نو سپیم ورسره لاړو. نو اصحاب کهف سره خپل سپی کهف دا لاړل او په هغه غار کې پناه واغسته. یو غار ولته ورسېدل، ټوله شپه مزل 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 مزل. سهار چې نور سیره واله نو دغه غار ته رسېدلي وو. نو خپلو کې مشوره وکړه چې لکه رز ده او د لرې نه ښکارو، دلته به پناه واخلو، وده به شو، آرام به وکړو، بیا به د شپې سفر او مزل کوو. نو چې په هغه غار کې دننه شو او شاړ غارو او هغې کې پناه واغسته. نو د خدای پاک محبت او مینه وه او د رب العالمین د توحید هغه جذبه او ولوله وه چې خوب پې باندې غلبه وکړه. اوده شو او چې اوده شو نو چې کله را پاڅېده نو 309 کاله تیر شوي وو. نو ملګري په بحث او مباحثه باندې شو، ورته ویې لکه وږي شوي یو، بحث مباحثې پرېږدئ، یو کس به ولیږو چې ډوډۍ راوړو، خو خیال دی وکړي چې ګورې د پاک دامنه سړي نه او د مسلمان او د موحد نه به روټۍ راوړي، د هر چا روټۍ به را باندې نه خورئ. سړي سره د خپلې زمانې سیکه چې د دقیانوس تصویر پې باندې جوړ دی او ورسره ده او را روان دی. بازار ته ښار ته راغی چې دوکاندار ته ودرېدو، کاکا ترکاري روټۍ وغیره راکه، پیسې والا. کاکا چې پیسو ته وکتل دکاندار او سړي ته وکتل سپین ږیری دی، ورته وی بابا دا پیسې خو خزانه ده، دا دې مونتې ده، دا به نیمه دا چرته؟ هغه وی خندا مه کو، خو دغه د بادشاه د تصویرو پیسې دي، نه ما ته به الوې او دا دي وغه دي. شور شغرب جوړ شو. پولیس د خدایه نور څه غواړي؟ پولیس راغی، دا څه چل دی؟ خلک را جمع شو.
وای دا داسې چال دی بابا سره پیسې دي د دقیانوس تصویر دی پې او بابا وای چې دا زما علاقه ده او زه د دې ځای یم او چې پیسو ته ګورو نو حالت بدل دی بادشاه دی وخت کې نه حمدله دی مسلمان دی موحد کلک بادشاه ښکلې په دین مین خلق دی دا ګویر چاپیر مسلمانان دي ښه دا خو پولیس وی لکه ونیسئ ده لره او بادشاه ته مخامخ کوي بادشاه ته مخامخ شو بادشاه ته وی بادشاه وی څه چل دی بابا وی دا مې جې علاقه ده دا مې کور دی دغه ځای دا مې خپل خپلوان دي او داسې کیسه ده او دا پیسې دي را سره بادشاه د تحقیق دپاره کور ته بوتلو هغه خلکو ته وی چې لکه خدا د بابا وی دا زما کور دی د کور اوسېدونکي وی خاندل بابا مونږ چېرته پیژنو 309 کاله تیر شوي بابا نه پیژنو بابا آخر کیسه را واچوله بادشاه تندیله ټک ورکو چې الله اکبر او د کور خلکو مې بالکل داسې خبره مونږ د خپلو مشرانو نه اورېدلې وه بادشاه ډېر نرم دل و پولیس ته یې وی د سره شئ او سواره او پیاده فوج تیار کئ بادشاه ورسره په خپلم شو او رالل چې سمنځ رالل غار ته رانږدې شو دا بابا بادشاه ته وی بادشاه سلامت ستا محبت نه قربان خو دې ځای لږ غونته انتظار وکړه زه به د خپلو ملګرو سره خبره وکړم ذهنن به تیار کړم ځکه موږ د تیر بادشاه نه د یرې نه تلي یو نو ممکنه ده چې زما ملګري ووایي چې د غداري وکړو بادشاه یې راپسې راوستو نو زه ذهنن ملګري تیاروم او بیا به تاسو راځئ دی د بادشاه نه مخکې لاړلو او د چې کم دی نو ملګرو ته ووي ملګرو یو هاو نارې کړه او فریاد یې وکړو چې یا رب العالمین مونږ خو د داسې دنیادارو نه ډډه کړې ده مونږ خو یو طرف ته راغلي یو ستا د توحید په محبت کې مونږ خو نه غواړو چې خدایه دې خلکو سره یو ځای شو او یا الله زمونږ معامله په خپل لاس کې واخله نو دغه د مفسرین اختلاف کوي چې دی غیب شو غیب دی یو چغه وواله هغه چغې سره دا وواړه سره د سپي دا غیب شو اصحاب الکهف او بیا یې نن پورې پته ونه لګېده والله اعلم الله پې باندې خبردار دی او بعضې مفسرین وایي چې نه بادشاه سره میلو شو بادشاه ته بیا اطلاع وشوه چې راځه بادشاه سره ملاقات وشو بادشاه ورله ډېر تحفې تحایف د هغې افر یې ورته وکړو خدای وی چې نه مونږ نه درځو بیا دی د خدای پاک نه سوال وکړو دعا یې وکړه او دی دغلته نه غیب شو نو دا د دی د واقعي مختصرا یو نقشه وه چې دا به په دې صورت کې ذکر کېږي نو ام حسبته آیا ګمان کې ته ان اصحاب الکهف د دې خبرې چې اصحاب الکهف چې دي والرقیم او هغه کسان چې لیکلي شوي دي نومونه په تختې باندې نو دا یو معنا وکړه نور پکې تفاسیر شته کانو ودی من آیاتنا د نښو زمونږ نه عجبا عجیبه دا زمونږ د